السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غوښتلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روژه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې. دا ورځ پېښور کې سخوانۍ د شیګانو په جومات کې دماکه شوې وه چې په هغه دماکه کې ډېر زیات کسان شوي دي او ډېر زیات کسان په هسپتال کې په بد حالت کې پراته. دوستانو دغه دماکه کوونکي د کومه څخه راغلو دماکه کوونکي د دماکې نه مخکې فایرنګ ولې ټول معلومات په سی سی ټي وي فوټیج کې راښکاره شوي دي. دوستانو سی سی ټي وي فوټیج کې څه څه راښکاره شوي ټول حقیقت درسره په دې ویډیو کې شریک. موږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره موږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان څخه خامخا وښیئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاوي. تېره ورځ پېښور کې سخوانۍ کې د شیګانو په مسجد کې دماکه وشوله چې په هغه دماکه کې ډېر زیات خلک شهیدان شول. په هغه شهیدان کوونکو کې د جومات امام هم شامل دی. دوستانو د جومات امام باندې اول فایرنګ شوی دی. د فایرنګ په وجه باندې د جومات امام شهید شوی دی. دوستانو دوی د دماکې نه مخکې دغه ظالمانو تمانچې مشینان راغوښتي دي په عوامو باندې فایرنګ کړی، په دننه مسجد کې فایرنګ کړی دی او بیا د هغه فایرنګ نه بعد په مسجد کې دماکه شوې ده. دوستانو خو دغه دماکه کې دا نه ښکاري چې چا کسانو دماکه کړې چې کوم کسانو فایرنګ کړی دی هغه فایرنګ کوونکي کس په دغه مسجد کې نه ښکاري او نه په زخمیانو کې شته نه په مړو کې شته، یعنې هغوی تښتېدلي دي. دغه حکومت ته پکار دي چې دا کسان ګرفتار کړي. چې دا کسان ګرفتار شي نو ټول هر څه به معلوم شي چې دا کسان د کومه څخه راغلل، دا کسان د چا لپاره کار کوي او نور پکې پېښور کې کم ځای کې دا دماکې پرتې دي. دوستانو پېښور یې په وینو باندې سور کړی دی. پېښور خو د ګورونو ځای د ګورونو یې په وینو باندې سره کړل. دوستانو ډېر زیات ماشومان پکې مړه شوي دي، ډېر باباګان پکې مړه شوي دي، ډېرې زیاتې میندې کونډې شوې، ډېرې زیاتې ښځې کونډې شوې، ډېرې زیاتې میندو بچي مړه شول، د میندو د زړه غوښې مړې شولې. دوستانو د هغوی جواب به څوک کوي؟ موږ ته پکار دي چې د دې مخنیوی وکړو او دا ظالمان ګرفتار شي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان څخه خامخا وښیئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.